بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انشاءالله ډیر مختصر او کم وخت کې خپل عرایض چې کومه ده هغه معرفت دین شناسی موضوع باندې تاسو په خدمت کې عرض کوم. پروردگار عالم د ډیر واضح الفاظو کې سوره آل عمران کې ارشاد کړي: ومن یبتغی غیر الاسلام دینا. کچیرې چوک انسان اسلام سره بغاوت وکي یا اسلام نه روګردنی وکي، اسلام نه علاوه بل یو دین طرف ته مایل شي، فلن یقبل منه، د هغه انسان هر یو کار ویلی نوی، هر یو عمل ویلی نوی، هغه قابل قبول نه دی الله په نیغ دی. و خدای یو عمل د هغه انسان قبلوي نه. هغه انسان چې هغه عمل دین اسلام، آیین اسلام، فرمان الهی په مطابق نوی، فلن یقبل منه. پروردگار عالم د سوره آل عمران کی واضح الفاظو کی ویائی چې زه د هغه انسان هایو عمل هم نه قبلوم، وهو فی الآخرة من الخاسرین. عمل خو خود نه قبلوم چې آخرت کې به هم خاسرینو نه وي، نقصان د دا خلکو نه وي چې هغه کسان چې هغوی لاس کې به هیڅ نه وي دین آخرت وخت کې، د دې دنیا هم آخري مراحلو کې به لاس خولي وي و آخرت کې به هم لاسو کې به هیڅ نه وي. یعنی الله په درگاه کې هغه انسان شرمنده وي، هغه انسان چې هغه اسلام نه علاوه بل یو دین طرف ته لاړ شي او د بل دین څه غیر دین الهوي د الله دین نه علاوه وي، هغه قواعد او احکام باندې عمل وکي و عمل وکي د دنیا کې پروردگار عالم دی چې هغه عمل هغه کارونه اما په نږدې قابل قبول نه دی. دا دین یای څه ته دین معنا څه دی، دین تعریف څه دی. اول ځان په کار د شینه آگاه کو چې دین څه کومه دی، یو مجموعه قواعدو نامه دی د اخلاقیاتو، د عقایدو، د احکامو یوې مجموعې ته د دین یای چې انسان هغه باندې عمل کوي و کمال ته رسیږي و ارتقا ته رسیږي و هدایت بیا مندي و هغه مجموعې په طور باندې هغه دستور احکام باندې عمل کوي و د خدای بندگی انجام ورکوي و د خدای قرب حاصلوي. دې ته دی دین، یعنی مجموعه قواعد او احکام ته د دین یې چې انسان هغه باندې عمل کوي و هدایت مندي و د خدای تقرب قرب حاصلوي. دې ته دی. او د انسان تاریخ کچیرې تاسو غور وکړئ ګرانو کتونکو، د انسانیت تاریخ زه دا وایم چې انسانیت تاریخ دین نه مذهب نه بیل نه دی. انسانیت ابتدا نه وخت تر ننه پورې، نن وخت تر قیامت پورې انسان یو دین سره مربوط وي، یو نظام ورسره وي. ها دا بلا خبر دی چاہے هغه دین باطل وي یا دین حق وي، خو انسان سره یو نظام، یو رول، یو مجموعه قواعد شته وي چې هغه سره هغه عمل کوي. کچیرې دوه قبیله دی هغه د افریقي جنگل کې اوسي،
یا یوه قبیله دی چې د هغه د هندوستان هغه دور دراز علاقو کې اوسي خو هغه سره هم چې کومه د یوه مجموعه شته یو نظام شته چې هغه نظام تحت کې هغوی خپل ژوند تیروي خپل عبادت کوي چاهې هغه د توحید پرستش وي چاهې هغه د غیر پرستش کوي خو یو نظام شته دی لکه څنګه آینسټاین هغه ادعایي چې د دین او د انسان تعلق ډېر پرانه ډېر زندان تعلق دی کوم ځینه چې انسانیت شروع کیږي همغه ځینه دین او مذهب هم ابتدا کیږي بالکل د دین او د مذهب او د انسان دین مذهب دا مترادف الفاظ دی ګویا آینسټاین دی یی چې هر یو انسان ویلی نه هغه سره به یو دین وي مذهب سره به تعلق لري چې هغه په مطابق عمل کوي که افریقي جنگل کې اوسي هم هغه سره یو دین دی که د هندوستان دوردراز علاقو کې هم اوسي هغه سره یو دین شته یو مذهب شته دی چې هغه مطابق عمل کوي مسئله دلته دی چې دا دین څنګه دی مو سره او دا کوم یو دین پکار دی مو ته معرفت حاصل اصل دین مو سره دوه قسمه دی یو دین چې کومه دی دین الهی ورته یو دین بشري دین بشري هغه دی چې انسان څو کسان جمع شي څو قبایل خپل منځو کې جمع شي ځان ته یو دستور جوړوي یو احکام او قواعد قانون دستور عمل جوړوي چې دی په مطابق متاسو خپل ژوند تیرو او هم دی قواعد په مطابق متاسو د پلنکی شي مثلا هندوانو واخه د میرا سترګې عبادت کو یا د حیواناتو پوجا کو یا عبادت کو بندگی کو یا د ور پرستش کو لکه زرتشت دته دین بشری یعنی خپل طبیعت په مطابق قواعد دین ځانته جوړي او هغه په مطابق ځانته یو خدای جوړي او د خدای بندگی کوي نو واضحه مسئله ده لکه څنګه طبیعت په مطابق چې د ځانو ته دین جوړي سي دین بشري د مخلوقاتو دین د مخلوقاتو مذهب نه هغه کې به اختلاف راځي ویلي چې د انسان طبیعت کې اختلاف شته دي طبیعت د انسان طبیعت کې تغیر او تبدیلی راځي پس کله طبیعت کې تبدیلی شته تغیر شته نه د هغه کوم پسندیده شی نه دی هغه کې هم تغیر او تبدیلی راځي یو انسان دی هغه ته د ژمي موسم خوند ورکوي یو انسان دی چې هغه ته د ګرمۍ موسم خوند ورکوي یو انسان دی هغه ته چې کومه دی د وطن زندگی خوند ورکوي یو انسان دی چې هغه ته د شهر زندگی د ښار زندگی خوند ورکوي نو طبیعت کې اختلاف راځي پس کله طبیعت کې اختلاف راغللو نو د هغه پسند کې هم اختلاف راځي نو کله پسند کې اختلاف راغللو نو د هغه خدایانو کې هم اختلاف راځي څوک ځانته څوک د میرا سترګه عبادت کې ځانته خدای میرا سترګه جوړي څوک ځانته څوک د الاعوذ بالله د حیواناتو پرستش کوي د بوتانو پرستش کوي بندګي کوي نو طبیعت کې مختلف راونو واضحه خبره ده چې بشر چې کوم دین جوړي هغه کې اختلاف راځي هغه کې خدایان راځي یو باطل شی باندې هغه اتفاق کېدای شي لکه څنګه پروردگار عالم د بشر کوم دین دی د دې دین حکایت هم کوي چې ځکه د دین کې تبدیلی راځي چې قرآن کې پروردگار عالم سوره انعام کې ارشاد فرمایي ولا تتبعوا سبل فتفرقوا بكم عن سبيله انسانانو تاسو د مختلف لیارو پیروي مکوئ د مختلف طبیعت او ادیانو پیروي مکوئ ویلی ځکه فتفرقوا بكم عن سبيلي ویلی چې دا کوم تاسو پیروي د مختلف لیارو کوئ دا بو ایما لیارې نه تاسو ګوریا کی وصراطي مستقیم و ایما لیاره مستقیمه لیاره ده ځکه پروردگار عالم د خلکو ته یي چې تاسو د مخلوقاتو دین ځانو ته ځان ته بیل دین مه جوړوئ دغه اختلاف راځي تاسو د داسې لارې اتفاق وکوئ داسې لارې باندې راشئ او داسې آیین اتفاق وکوئ چې هغه آیین کې هیڅ اختلاف نه وي هغه دویم دین هغه د خالق دین دی خالق به خپل مخلوقاتو ته دین جوړوي چې هغه څنګه خالق وحده لا شریک له د دې مخلوقاتو همداسې دین به
پاک و پاکیزه وي اختلاف ورګي نه خپل مخلوقاتو ته به دین هغه جوړوي هغه دین کوم یو دی هغه دین چې پروردګار عالم دی چې ان الدین عند الله الاسلام ما په نغده پسندیده دین او بالکل انسان فطرت په مطابق بهترین آیین بهترین نظام بهترین رموز هغه دی هغه اسلام دی پس تاسو راشئ د اسلام متابعت وکوئ د مخلوقات و ادیانو پیروي مکوئ دعا گو چې پروردگار عالم موږ ته د اسلام باندې عملو توفیق عنایت کی والسلام علیکم